السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. قدرمنو مسلمانانو، الحمدلله د روزي میاشت ده. ډیر مسلمانان خوشحاله دي، ډیر مسلمانان په شوق روزه نسی عبادتونه کوي. لیکن زه هغه خپل مسلمانانو ورونو ته دا یو کښنی پیغام ورکوم چې تاسو خواري کاری مهنت کوي، لیکن یو غلطی ده چې هغه تقریبا ډیر کسانی کوي. دا هغه غلطی ځان وساتي، نو بیا به تاسو نور زیات قیمتي سي، نور زیات ثوابونه او شمو کې به تاسو ته ملاو سي. هغه غلطی مشچش کو، مش غلطی دا کو چې مش په اسلامي طرف پورته کیږو. الحمدلله هغه ته خلق او دس وکي اور پښلمۍ وکي، بیا اذان وسی، منزله جماعت لولاړ سي، زنانې په کور کې وکي. لیکن دا خلک یو غلطی دا کوي چې ما پښلمۍ ته خو اسی هم راپورته کیږي او داس خو اسی هم کوي، بیا خو دا غوروسته برته جماعت لځي. لیکن یو کار دا وکا چې ته د پښلمۍ د پاره راپورته شوي، یواره او داس وکا، یواره تهجد وکا. الله الله، دغه تهجد چې کم مزه ده، کم خوند دی، کم سکون دی، کم خوشحالي ده، زما ورونو زما خوندو، دا به تاسو په ګرد ژوند کې نه لیدلې. په دې کې الله داسې خوشحالي یې شه ده. په دې باندې د دې دلیل څه تاسو ته درکوم چې دغه د تهجد په وخت باندې انسان ته ډیر زیات سکون ملاويږي. الله تبارک وتعالى شب قدر پشپ کې شي کنه، مشتاس وای شب قدر یعنی د قدر او د قیمت شپه، یا مشتاس ليله القدر ورته وای، یا مششبه ورته وای. دا پشپ کې شي دي. وجه چیش ده؟ وجه دا ده چې د شپې عبادت و الله ته دومره خوند ورکړي، دومره خوند ورکړي چې نبی علی السلام ته باقاعده ویلي دي چې قم الليل الا قليلا، چې ته د شپې عبادت کوا، ته د شپې منځ کوا، ته د شپې تهجد کوا. نو قدرمنو مشتاس سره دا موقع پلاس کې ده، راپورته کیږو هم اسی او پښلمۍ هم کوو او داس هم وکو. نو کيو څلورو اترکات نفلونه هم وکو د تهجد په نیت سره، دا هغه سره یو دوه رکعات صلات حاجت هم وکو د خپل مجبوریانو، د اولادو، د خپل ټول امت اسلامیه د پاره. نو پدې کې به مشتاسو ته الله پاک ډېری زیاتې برخې راکړي، مشتاسو به قسمتونه سم سي، مشتاسو د رزق دروازې به خلاصې سي، مشتاسو پریشانیانې، ناجوړیانې، مجبوریانې به الله ختم کړي، مشتاسو د بچانو، مشتاسو د خپلوانو د رشتو مسلې به الله حل کړي. نو قدرمنو پر دې موقع باندې به تاسو تر ګردو د مخه غواره چې اودس وکړي، بیا به تاسو تهجد کوئ. د تهجد خوند په الفاظو کې نه بیانېږي. قدرمنو دا چې تاسو شروع کړئ، بیا به یقینا د ازما لفظونه تاسو ته په یاد درسي چې یقینا د تهجد خو بیا جلا خوشحالي ده. نو دا موقع مزه کوي. الله تعالی دې مشتاس ته نصیب کړي. کوشش مو وسی ماشومان کچيري روزه نیولای سي، روزه نقصان نه ورته رسي، نو ماشومان عمر دي نه پره، لیکن بیا هم که روزه نیولای سي بالکل په ونسي. دا به د ماشوم د پاره یو تربیه سي، د ماشوم د پاره به یو شم ماحول سي. الله تعالی دې د مشتاس څخه مشتاسو روزه په مکمله توګه قبول کړي. السلام علیکم ورحمت الله.